السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو څنګه خیر امید ساتم خبره ملګرو د شیخ ادریس صاحب د بیان د موټلار حواله سره ډیر خولي ډیر قیمتي او ډیر زبردست بیان دی. ان شاء الله چې موږ تاسو ورو موږ ته ډیر غټه فائدہ حاصل شي. نو راځي زه هم اورم تاسو را سره هم اوره او خپل ملګرو سره هم دا بیان شیر کې ځکه ډېر قیمتي بیان دی. موږ نن سبا ډېر زیات خلک دي چې زموږ نه والدین خفه دي یا مور خفه ده یا پلار خفه دی. نو راځئ چې دا بیان وورو. ډېر ښکلی بیان دی چې چا نه مور خفه وي علما دا بیان اورید نن به ځای مور به خوشحاله وي پلار خفه خوشحاله وي معافي به غواړئ د مور نه د هغې په سختو به صبر کوئ غیق کې به ورته سر ایږدئ معافي وغواړئ د مور نه د پلار خفه پلار نه معافي وغواړئ. الجنة تحت اقدام الامهات د مور د قدم لاندې جنت دی او الاب خیر اوسط ابواب الجنه ای خیرها پلار د جنت بهترین دروازه ده. د مور به الله په قدر پوه شئ چې دا چلګی و یو دا دنه لاړه شي او دا ته قبر ته ورکوزه کښې نو تا ته پته به زه تاسو ته قسمیاً دا خبره کوم په دې ممبر ناست دی چې داسې بعضې موقعو کې به زما زړه کې دا راغله مې که زه ځان ته دعا ونه کړم زما مور ما ته دعا کوي یقین په خدای مې که ځان ته دعا ونه کړم پروا نشته زما مور ما ته دعا کوي. کور نه چې بچي وځي نو مور لپې اوچتې کړي هغې پورې مور پریشانه چې دا بچې کور ته نه راغلی هره مور